2020 کې دلته سولایزیشن شوی دی خو تر اوسه پورې هغه اکټیو نه دی. لومبنی سوال ستاسو دا دی چې یاره مریض په داسې حالت کې راشي چې زخمی او هغه ته مونږ زموږ سټاف کوي چې یاره پټې راوړې دا نو هغه عجز د وینه بهیږي او هغه په پټو پسې منډه وي. انشاءالله ما تاسو ته دې نه مخکې ووي چې دا چې کوم زموږ اوس پلان شوی دی او دی چې کوم فنډ راوړی دی زموږ MSF هغې کې دا اسینشل دوايانې ټولې دي انشاءالله. ما چارج واغسته نو بنې مسله چې کومه ده دلته د بجلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ماته سره ګوره تحقیق نیوز راغله ما کاټلنګ انزرګي هاسپټل ته دلته چې کوم مسایل دي په هغه باندې زمونږ چې کوم نیو MS چې راغله دی ډاکټر سعد داغه سره به خبرې ترې کوو چې کوم DMS ته ډاکټر اسرار خان داغه سره به خبرې ترې کوو چې کوم مسایل دي د هاسپټل کې د بجلی چې دې کې بجلی نه وي د کله د ورځې نه وي کله د شپې نه وي او ولې نه وي. دې نه علاوه چې کوم جنریټر دلته دي هغه کار کوي یا نه کوي. سولر سیستم چې کوم دی د هغې څه پوره مسله ده ولې هغه کار نه کوي که کار کوي نو په کوم رومز کې کار کوي. دې نه علاوه د ګرمۍ موسم د هاسپټل کې چې دا کوم انتظارګاه ده دلته کې د اوبو واټر ډسپنسر هم ضرورت دی. دا مسله ده. د دې نه علاوه چې خصوصي چې دا کوم دی کې زه ولاړ یم ایمرجنسي کې چې کوم میډیسن میلاویږي په هغې حواله باندې موږ د دوی سره خبرې ترې کوو. زموږ سره اوسئ. صحیح. زما نوم ډاکټر سعد احمد دی. زه دلته کاټلنګ ټایپ ډي هسپتال کې ایز MS خپل سروسز ورکوم. زما اپوینټمنټ 14 مئی 2025 کې شوی دی او په 15 مئی 2025 کې ما دلته ارایول کړی دی او زما تعلق د رستم چارغلې کوترپان سره دی او زه د دې علاقې سره تعلق ساتم او د خپل روایتو نه د خپل د خلکو د سوچ نه هر څه نه خبر یم. مسلې شته دلته چې څنګه زه رالم ما چارج واغسته نو بنې مسله چې کومه ده دلته د بجلی ده. 2020 کې دلته سولایزیشن شوی دی خو تر اوسه پورې هغه اکټیو نه دی. دا د مخامخ ماته قسم ناست دی موسی نور اسلام او د خدمت DMS هم ناست دی. زه لومبۍ رالم ما لومبۍ دی خپل د هدایت ورکړل چې لومبنۍ چې کوم دی د بجلی د بیک اپ چې کوم دی چې دا موږ ته د مسله نه نو هغې دپاره زما دا اقدامات دي چې ما دلته 2 انورټرې وې خراب وې هم یې ریپیر لور کړې هغه ما ریپیر کړې. 2 نورې نوې انورټرې مې واغوستلې کس مې راوغوښتو. د دې په دغه کې په بجلی په دا کې مسله ده الکتریفیکیشن کې لږه مسله ده. دا تارونه چې کوم دي نه دا داسې شوي دي چې هغه دې ته هغه ریورس هغه بجلی سولر ته راځي چې دې کله دغه ولګي د انورټر ولګي نه هغه انورټر اوس وځي نو هغې دپاره مې کس راغوښتی دی او هغې باندې هغه کار پې کوي. انشاءالله دا مسله به موږ زر تر زر ختمه کړو. نه جنریټر خو صحیح دی جي ما تاسو ته ووایي که نه چې د دې وایرنګ مسله ده. وایرنګ مسله ده نو دې له هغه شان کنیکشن نه دي ورکړی شوي چې دې له لیبرون له کنیکشن ورکړي کیجوټۍ له کنیکشن دې له ورکړي OPD له کنیکشن ورکړي ایکسرې له ورکړي نو هغې باندې هم زما کار روان دی. انشاءالله دا چې تاسو سبا راځئ انشاءالله دا مسله به موږ دغه هم ختمه کړي. هغې کې ما جي پرچیزز کړي دي تارون ورسره مې ولاغوستي دي نو دا مسله به انشاءالله نن مشکله ده انشاءالله سبا له به دا ختمه انشاءالله. دغلته کې یو واټر کولر دغلته کې پروت و خو هغه دې نه مخکې ایډمنسټریشن چې کوم دی نه هغه دغه ځای نه لر کړو او بل ځای ته یې وړی نو هغه هغې کې بیا لږه خرابي راغلې وه هغه خراب و نو هغه ما د مخامخ د نور اسلام ناست دی هغه ما ریپیر له لیږلی دی هغه انشاءالله نن مازدیګر دغلته کې موږ واپس ری انسټال کړو. دلته خو موږ سره WMOs هم شته او ګاینکالوجیز هم شته خو موږ سره WMOs شارټیج دی کمې دی را سره هغې باندې الریډي ما ډیچو صاحب سره خپل دغه کړی دی خپل کوارډینیشن هغه سره ما ساتلی دی چې موږ نور WMO سره کې دې هسپتال ته خو بیا موږ دلته خپل سروسز ورکو 24/7 او هغې له موږ خپل میډیسن ورکړي لیبروم ته چې دلته پیشنټ راشي ایمرجنسي کې چې مریض د بهر نه میډیسن نه رالي چې دلته موږ خپل سروسز ورکو. زموږ خو دغه سوچ دی او انشاءالله هم دغه صحیح وي. دلته خو زموږ یو CMO ناست دي 24/7 کیجوالټۍ کې ناست دي هغه سره یو پیرامیډک هم ناست دي یو واټر دلیم ورسره ناست دي یو سویپر هم وي ورسره. دغه شان په ګاینې کې زموږ لیډ ډاکټر او ورسره نرس چارج نرس دا به 24/7 دا به په لیبر روم په کیجوالټۍ کې دا به وي. په دې کې هېڅ قسم کوتاهي موږ نه برداشت کوو. داسې ملازمین خو نشته خو دې چې کوم ملازمین یا دي نو هغې الریډي د هغې نه مخکې دې اپوینټمنټ شوی
یو قسم پکې داسې شته چې د هغې اپوینټمنټ شوی دی او د هغې تقریبا نه کال دوه شو د هغې سیلري بنده ده او چې ما یې تپوس وکړو نو هغه د ملک نه بهر تللی دی نو هغه الریډي ما ریپورټ کړی دی ریپورټ کړي مې دي نو داسې نور څوک نشته دي د دې نه مخکې چې یو کال تقریبا داسې وشو دلته ډیزیګنیټډ ایم اس نو اوس الحمدلله زما ډر شوی دی ایز ا ډیزیګنیټډ ایم اس ټایپ ډي هاسپټل کاټلنګ نو دې سره ډي ډي اوز راشي ډیزیګنیټډ ایم اس سره ډي ډي او راشي نو دغه فنډ د مسلې چې کومي دا دغه سره ختم شي نه الریډي دغه ډي ډي او چې کوم دی هغه موږ ته ملو شوی ده او زه چې راغلی ما تقریبا 5 लाख روپو میډیسن چې کوم دی ایمرجنسي دا ما پرچیز کړل او ورسره د لیب ریجنټس چې کوم د 2 लाख روپو هغه مې پرچیز کړل مې لیب له ورکړل او داسې زموږ د کنټیجنسي کې چې کوم دی د کې دا جاروګانې او دا ویم او دا سیتونو ویپرز دا چې کوم دی دا شان دا مې ولا پرچیز کړ راوند اباوټ تقریبا 8 लाख روپو چې کوم دی ودین 1 منث دا چې کوم دی د خپل ما بجټ یوټیلایز. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر محمد اسرار زه دلته از ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ سرویسز ورکوم ډي ایم اس ټایپ ډي هاسپټل کاټلنګ. اپریل 2020 کې زما دلته اپوینټمنټ شوی دی ایز ډي ایم اس ټایپ ډي هاسپټل کاټلنګ او هغې نه اوسه پورې الحمدلله خپل سرویسز د کاټلنګ په دې هسپتال کې ایز ډي ایم اس ورکوم. ورسره مونږ دلته الټراساونډس هم کو مطلب چې کله او پی ډي کې چاته څه الټراساونډ وغیره ایډوایس شي نو هغه هم کو ایز ډي ایم اس او ورسره هم دا خدمت هم کو الحمدلله. بینګ ډي ایم اس ټایپ ډي هاسپټل کاټلنګ زموږ دا ذمہواري ده چې مونږ به سټاف موبلایز کوو د دې ټولو سیزونو دپاره. هغې کې مونږ ریګولر خپل راؤنډس کوو کوم ځای کې چې هم داسې عوامو ته څه ایشوز راځي کاینډلي هغه دې مونږ ته په ګوته کوي نو هغه به مونږ هغه آن د سپاټ هغه کوو. تاسو د صفایي خبره کوئ نو زموږ سره دلته چې کوم سویپرز زموږ سره په ډیوټي دي نو هغې ته مونږ په دې هاسپټل کې جدا جدا ځایونه مختص کړي دي د هغې خپل سپروایزر هم دی نو هر یو سویپر ته خپل ایریا معلومه ده نو داسې مونږ ډیلی بیسس باندې راؤنډز هم کوو. صفایي مونږ ډېر زیات سټریک دغه ساتو چې صفایي کې بالکل گنجایش نشته د مطلب هغې کې دورای نشته صفایي خامخا هغې ساتي نو که داسې هم بیا سر د لیب سي مونږ خو راؤنډس کې ګورم خو که بیا مې نو هغه به مونږ ډسکریج کوو هغه به خامخا دغه کېږي صفا کوي به انشاءالله. جی سر علي اصغر صاحب سهار مونږ وکتل هلته کې دومره زنانه راغونډې شوې ماشومان نه د ناستې ځای و نه ورته پنکه وه او ډېر زیات راشي ښه جي نو چې سړی وګوري یاره سوچ وکړي چې سره د ماشومه زنانه هم دا دی که خوارې نارینه هم دی نشته دی په دې حواله باندې چې تاسو داسې د اوپن دی ورکړئ هلته د ناستې ځای ورکړئ هلته کې د اوبو سیسټم ورکړئ کمزورتیا خو شته ښه جي کرنټلی داسې دا ما تاسو ته مخکې نه مو وویل چې چونکې ماشاءالله پاپولیشن زیات دی زموږ چې کومه پیډز او پی ډي ده هغه په یو کمره باندې فی الحال مشتمل ده د هغې مخې ته چې کوم کوریډور دی نو که تاسو دا وایئ یا مطلب په منډې باندې چونکې او پی ډي زیات دی نو هلته لږ کراؤډ ډیولپ کېږي که نه دې دپاره چونکې زموږ اوس نوی ایم ایس صاحب راغلی دی ډیزیګنیټډ ایم ایس دی ماشاءالله هغې ډېر زیات فوکس سره لګیا دي د دې علاقې د هاسپټل د ښه کېدو دپاره انشاءالله نو هغې کې زموږ په فیوچر کې په نیر فیوچر کې دا پلان دی انشاءالله چې موږ به دلته پرایویټ روم زموږ سره شته دی نو موږ انشاءالله دا پلان کړی دا چې دا او پی ډیز د پیډز او پی ډي سره دا ټولې دا موږ به انشاءالله هلته وړو نو هغه ځای ډېر زیات کلاو دی نو چونکې هغه فی الحال چونکې هلته پرایویټ رومز دي او ټایپ سی ته چې اپګریډیشن کېږي هغې کې پلان کې زموږ دا شامله دی انشاءالله چې دا به موږ هلته وړو او فار د ټایم بینګ دغه ځای چې دی نو دغه ځای که تاسو دا وایئ چې ډېر اوور کراؤډ کېږي نو هغې سره لږ چې دا سکرین ته موږ دی خوا کړو نو ځای ورسره شته دی هغې کې به انشاءالله ایزیلی راشي. بجلی خبره چې ده نن صرف زموږ دا ایشو وه چې دغه د وجې نه د وابډې موږ ته یو میټر بند کړو او حالانکې موږ بیل په ټایم باندې پی کړو نو هغه آی ډونټ نو چې کمیونیکیټ شوی نو هغې ته په سیسټم کې نو هغه دغه بیا آن شو او موږ ته بجلی سپلای راغلله او د دې نه علاوه زموږ سولرایزیشن په پایپ لاین کې د ایم ایس صاحب چې دی د ارایول سره هغې کمیټیز جوړ کړي دي سولرایزیشن دپاره هم پرچیزنګ دپاره هم په هغه سولرایزیشن کې موږ پوره پلانینګ انشاءالله د هاسپټل د چې کومه پاور بیک اپ دی هغې دپاره ښکلې مونږ پکې یو پلان دلی دی
دوه انورټرز خراب و هغې ټیک کړي دي او دوه انشاءالله آن چې کوم ډیلی بیسز یا ډے باندې چې کوم انورټرز دي هغه به پرچیز کوو انشاءالله. نو دا ایشو به پرماننټلی سالو شي. دا اصل کې ما تاسو ته زه بار بار دا خبره کوم د پاپولیشن دا دلته چونکې زموږ دا ډیزیګنیټډ ایم ایس صاحب راغلی دی ډاکټر سعد احمد صاحب، نو دی چې دی د ارایول سره سره په هنګامي بنیادو باندې چې زموږ کمې بیشې په هغې باندې ریشنلایزیشن او دا څیزونه هغوی ټول امپلیمنټ کې لګیا دی. اوسه پورې خو زمونږ د دې چې کوم پلاننګز روان دي په دې کې خو اوسه پورې موږ څوک ونه لیدل چې هغه پکې انټرونشنز کوي یا دا رامنې کوي. نو ظهور صاحب زما په خیال داسې خبره نشته. البته د ډیزیګنیټډ ایم ایس زموږ سره یو کمی و هغه الحمدلله پوره شه او اوس تاسو ته به زموږ چې کوم دی د دې نه مخکې هم پته لګېدلي چې زموږ فنډز هم رالل الحمدلله او زموږ یو پلان بلرز پلان کړی دی ایچ ایم سی کمیټي د زموږ هاسپټل مینجمنټ کمیټي، په هغې کې د عوام نمایندګان هم شته دي. هغه نمایندګان راغلي وو، موږ باقاعده د یو کال لپاره اجلاس چې کوم بجټ و د هغې اجلاس شوی دی، هغه منظور شوی دی. نو موږ د پوره کال لپاره پلان کړي دي چې دې کې به موږ څه کوو انشاءالله. هم هغه په پرایورټي بیسس باندې چې کم د عوامو په مفاد کې خبرې راځي هغه مو ته مخکې کړي دي انشاءالله. په هغې کې د بجلی د جنریټر فنکشنل کېدل، د میډیسن په مد کې چې کم زموږ په هنګامي بنیادو کمې دوايانې پکاري هغه موږ سره هر ټایم اویلیبل وي، د سټاف به کمې نه. په دې ټولو څیزونو انشاءالله موږ پوره یو 13 نکاتي ایجنډه جوړه کړې وه، په هغې هم پلانینګ کړی دی او نور به هم ویلکم کوو. ظهور صاحب ستاسو چې څونه رای. لومبنی سوال ستاسو دا دی چې یاره مریض په داسې حالت کې راشي چې زخمی او هغه ته مونږ زموږ سټاف کوي چې یاره پټې راوړې دا نو هغه عجز نه وینه بهیږي او هغه په پټو پسې منډې وي. انشاءالله ما تاسو ته دې نه مخکې ووی چې دا چې کوم زموږ اوس پلان شوی دی او دی چې کوم فنډ راوړی دی زموږ ایم ایس صاحب هغې کې دا اسینشل دوايانې ټولې دي. انشاءالله دا امید دی چې موږ به د ډریسنګ دپاره څوک نه لیږو، هغه به زموږ سره اویلیبل وي ایټ اینی کاسټ، دا به زموږ سره اویلیبل وي، دا به هغه ته فری آف کاسټ میلاویږي. د دې نه هټ کر چې کوم ریفر ټو مردان دی نو هغه ما تاسو ته ووایي چې دې کې زموږ سیاسي مشرانو ډېر کردار ادا کوي لګیا دي. نو کیټیګري سی ته چې دا اپګریډ شي نو زموږ سره به لس سپیشلیسټان ډاکټران دلته راشي. موږ سره اوس دلته 4 سپیشیالټیز دي. نو دا کم چې زموږ سره شپږ نشته دی د کیټیګري سی هغه چونکې دا ټایپ ډي دی نو هغه سپیشیالټیز چې موږ سره راشي انشاءالله نو اوس بالفرض یو مریض دی هغه ته د کارډیالوجسټ د کیر ضرورت دی نو هغه خو چونکې موږ سره هغه سپیشیالټي شته دی نه هغه ریسورسز هم نشته نو موږ د هغه ټایم دلته نشو ضایع کولی چې هغه موږ دلته ځان سره وساتو. نو د هغې په وجه باندې چې کوم مریضان د هغې سهولیاتو چونکې دلته اویلیبلیټي نشته نو خامخا د مریض په مفادو کې چې موږ ریفر کړو. نو دغه یو څیز دی او کیټیګري ډي هاسپټل دی نو چې کوم د دې په ډومین کې راځي هغه خلک به دلته ټریټ کیږي. امید دی په نیر فیوچر کې به انشاءالله دغه څیز به ډېر زیات حده پورې مونږ په دې باندې ډېرې پیرې اسسټنټ کمشنر کاټلنګ صاحب اے سی صاحب چې کوم دی هغه ته مو ډېرې پیرې ویلي دي هغې پکې څو پیرې ایکشنز هم اخیستې دي. اوس چې زموږ نوی ایم ایس صاحب راغلی دی نو هغې هم په دې کې ایکشنز اخیستې دي او امید دی انشاءالله دا ایشو چې دا به زر تر زره ټیکل شي او دا ټاوټس به ډسکریج شي انشاءالله. هغې راغوښتې هم دي هغې سره ناسته هم شوې ده نو هغې به انشاءالله د عوامو نه چې یو سړي چیټۍ راخکي او هغه چې دی نو پیشنټ زموږ پکې خپله مریضان راشي او هغې ته نه که بالفرض چیټۍ راخکي نو دا لږه ډېره بده خبره ده که نه. نو ستاسو هم په دې کې زموږ سره تعاون پکار دی چې عوام څومره هم دلته راځي نو پکار دی چې هغې زموږ هاسپټل لیب یوز کړي هغې کې باقاعده اوس نوې بلا شي ریجنټس راغلي دي بلا انویسټیګیشن زموږ سره ټول آلموسټ کېږي دننه. نو عوامو دپاره مونږ دا ستاسو په ذریعه دا پیغام ورکو چې تاسو څومره دلته څوک تاسو ګوري ډاکټر وغیره نو تاسو دننه هاسپټل کې خپل چې کوم لیبس دي دا کوئ انویسټیګیشنز او بیا چې کوم میډیسنز دي چې کوم هاسپټل کې هغه هاسپټل کې بار چې کوم ځای کې تاسو ته اساني هغه ځای کې راخلي نو دا به په خپل انشاءالله ډسکریج شي او مونږ هم دې کې ښه باقاعده پلان کړی دی ایکشن پکې اخیستی شوی هم دی او انشاءالله دا به زر تر زره ټیکل شي دا ایشو انشاءالله.